أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. नयानी दर्स के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरत माइदा पारा नंबर 6 रुको नंबर 10 आयात नंबर 67 68 69 درې آیاتونه چې دی نو هغه ویلی کېږي. نن آیات درس کې به ترجمه لږه سیوا ده خو نور تفصیل چې نو هغه پکې نشته. تفصیل چې نو هغه پرونی او بل ورځني درس کې دواړو کې چې نو تېر شوی په زوړ سبق دی. صرف ترجمه چې نو هغه پکې لږه سیوای. اوس د آیات کې الله جل جلاله فرمایي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسوه کم چې تاسو ته وحی کېږي ستاسو د رب د طرفه، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، او کچری تاسو داسې ونه کړل نو پس تاسو به ونه رسوئ د الله پیغام لره. والله یعصمک من الناس، الله رب العزت چې نو هغه به حفاظت کې ستاسو د خلکو نه. اوس د قرآن چې نو هغه اخفا پټول، د یو آیات پټول او یا د ټول قرآن چې نو هغه پټول، دا دواړه یو شانتي دي. ځکه چې څنګه چې نو هغه د قرآن رسول دا دی، داسې د قرآن پټول چې نو هغه ګناه دی. نو که چېرته دغه ګناه دی او یو پیغام د چا د وجې نه سړی ونه رسوي، یا یو پیغام نه بیانول یا یو آیات نه بیانول یا کل نه بیانول، نو دا دواړه چې نو هغه د پټولو په اعتبار سره چې نو هغه یو شانتي دي. نو ځکه الله رب العزت دا وایي. اوس دا کوم موقع کې راغلی نو تفسیر خازن دلته درې څلور چې نو هغه واقعي قصې ذکر کړي دي، خو لنډه مختصره ده چې د دې نه مخکې که خیال مو کړی نو حضور علیه الصلاة والسلام به چې کله جهاد لتلو یو ادام ذکر کړی. منافقانو چې نو د هغوی به وي چې مونږ څه کوو، دا په مخه چې نو هغه د جهاد حکم دی، جهاد اقدامي دی، جهاد دفاعي دی، په مخه دا کېږي. نو مونږ چې نو هغه دا نه شو. د الله پیغمبر وایي چې لږ مهلت میلاو شي. الله رب العزت د طرفه آیات رالو یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. زم چې نو هغه حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه یو روایت ذکر کړی دی. نو په هغه روایت کې چې نو هغه دا چې کله حضور علیه الصلاۃ والسلام ته قرآن پاک چې نو هغه نزول وشو، نو قرآن پاک نزول سره نبی علیه الصلاۃ والسلام سره خدشه شو چې دا خلک به زما تکذیب کوي، ځکه چې نو هغه د ټول عمر د دوی د پلار نیکه د وختونه د دوی یو عقیده ده، یو رسم او رواج دی. اوس ورته دوی چې دا ټول خطا دي، نو هسې نه که دوی زما تکذیب وکړي. الله دا آیات راولېږلو هغې سره یې ورسره دا وویلو والله یعصمک من الناس، الله به ستاسو چې نو هغه حفاظت کوي. درېیم چې نو هغې ورسره ذکر کړلی د هغه هم مخکې تفصیل سره تېره شوې وه چې هلته چې کم کسانو چې نو هغه زنا وکړله یهودیان نه، بیا د هغوی حضور علیه الصلاة والسلام له حکم راوړو او بیا د هغوی په دغې حکم کې چې نو هغه حضور علیه الصلاة والسلام ته وی که چېرته تاسو چې نو هغه زموږ د قول مطابق چې نو هغه فیصله وکړي نو موږ به ایمان هم راوړو. یاد مو شي نو ابن سوریا او د هغوی چې نو هغه مشران ویل ول چې موږ ایمان راوړو نو بیا به زموږ سره شاته دا ټول یهود هم ایمان راوړي. الله رب العزت د آیات راولېږو یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، الله طرفه چې تا ته کومې وحی راځي دغه وحی چې نو هغه رسوه دې کې چې نو هغه پرېږدمه. و ان لم تفعل فما بلغت رسالتهم، او که چېرته تاسو داسې ونه کړل نو بیا تاسو د الله پیغام چې نو هغه نه دی رسولی. همدغه وجه حضور علیه الصلاة والسلام چې نو شب روز محنت وکړو، امت ته د هغوی ټول احکامات مسایل چې نو هغوی بیان کړل، او بیا د حجة الوداع په دوران چې هغه الله رب العزت د طرفه او د الله د پیغمبر د طرفه ټول امت ته یو څه نو هغه دستور او آیین ورکړی شولو چې د دغه دستور او آیین متعلق چې نو هغه به تاسو خپل ژوند تېروئ. همیشه دپاره د الله پیغمبر چې نو هغه راغلی او کافة للناس دی، د تمام انسانیت دپاره راغلی. ځکه حضور علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک هم دی انی بعثت
الى الاسود والاحمر الى الجن والانس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام زو الله رب العزت چې نو هغه تور او سور دغه شان پیریانو انسانانو د ټولو د پاره چې نو پیغمبر جوړ کړو دنیا ته را لېږلی. نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دغه حجۃ الوداع کې صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین چې نو هغه گواه هم کړل چې نو هغه تاسو گواهی چې ما تاسو د الله رب العزت پیغام د الله دین د الله شریعت چې را ورسو. تمام صحابه چې نو رضوان الله تعالی اجمعین وي او بالکل تاسو د الله دین را ورسو، تاسو د هغې چې نو کما حق او څنګه چې حق هم حق شان چې نو هغې ادا کړو. حضور علیه الصلوۃ والسلام چې نو هغه یا الله تو گواه اوسئ چې نو هغه ما دوی ته ستا دین ستا پیغام ورسو. صحابو نه هم اقرار واغستو تاسو گواه اوسئ چې ما تاسو ته د الله دین چې نو هغه را ورسولو او بیا ورته دا ووایي چې تاسو کې نو حاضرین دا د غایبین ته چې نو هغه رسوي. نو حضرات چې نو هغه دوه قوله ذکر کړي، یو دا چې کم کسان حجۃ الوداع په موقع باندې نه ولو نو هغه کسان ته د رسولي، او دویم چې نو هغه دا چې کم کسان لا اوسه پورې پیدا نه دي آینده دور کې څوره خلک انسانیت پیدا کیږي هغوی ته رسوي. صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین، بیا د هغوی نه وروسته تابعین، بیا تبع تابعین، بیا محدثین، فقها، د امت علما، ان تر دې چې د نن ورځې پورې مکمل پوره په پوره دین چې نو هغه را ورسېدلو. دا د علماو په خلکو باندې لوی احسان دی، خو شرط دی چې څوک یې ومني. نو اوس دا لوی احسان دی چې د دین کې ذره برابر چې نو هغه ښکته بره دا چې نو هغه نشته. امت چې نو هغه مشران صحابه، تابعینو، تبع تابعین، محدثین، فقها او بیا د امت علماو منو ان زبر زیر سره چې نو هغه امت ته د الله دین د الله پیغام او چې څومره هم جدت واله راغلی د هغې مطابق ټولې مسایل چې نو هغې را ورسول. نو دا چې نو هغه د الله پیغمبر ذمهواري ورکړو هغه شو. والله یعصمک من الناس شروع کې حضور علیه الصلوۃ والسلام چې نو هغه به هم خپل حفاظت دپاره، صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین به هم د حضور د حفاظت دپاره پیره ورکوله. نن موږ حدیث چې هغه وویلو د نه مخکې چې ته امام ترمذي رحمت الله علیه چې نو دوه ځایه دغه حدیث چې نو هغه ذکر کړی. یوې د دې آیات چې نو هغه کتاب التفسیر کې ذکر کړی دی جلد ثانی کې، او دویم چې نو هغه د حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه چې نو هغه په فضیلت کې ذکر کړی. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه چې نو هغه فضایل او مناقب کې ذکر کړی دی. نو باغی کې هغه چې نو هغه مفهوم دی چې حضور عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې او پیر رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل خیمه کې ولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره ته واپس راتلل. مدینه نه مخکې نو هغه شپراله پړاوی وغورځولو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خیمه کې او بیا د الله پیغمبر وی لیت رجلا صالحا يحرسني الليله. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چې نن شپه کاش یو سړی چې نو نیک صالح سړی رالی او زمونږ چې نو هغې چوکیداري حفاظت زمونږ وکړلی. وی په دې کې نو هغه مونږ د اصلحې چې نو هغه اواز واورېدو. چې کله موږ د اصلحې اواز واورېدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې څوک حضرت سعد رضی الله تعالی عنه د الله رسول چې سعد بن ابي وقاص یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې څه دپاره رالی؟ الله رسول زما په اړه کې رالل چې لاړ شم د الله رب العزت د پیغمبر چې نو هغه حفاظت وکړم. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشحاله شو. روایت کې نو یو کتاب راځي دوره پورې امام مسلم غالبا چې ذکر کړی هغې کې سره دا مفهوم هم دی وی چې نو حضور علیه الصلوۃ والسلام اوده شولو او د اودو هغه کیفیت کمه خراټه چې نو ما هغه هم واورېده، یعنی پرسکون نبی علیه الصلوۃ والسلام چې نو هغه اوده شولو. د نو حفاظت ځان سره د حفاظت دپاره څوک ښودل خپل حفاظت لجیانو هغه سیکورټي نیول دا د توکل یا د اسلام یا د شریعت خلاف نه دی. د جیانو هغه حق او سچ خبره ده. په دې کې جیانو اعتبار به پې نه کوي ځکه اسباب باندې یقین چې نو هغه نشته. یقین به د الله رب العزت چې نو هغه په ذات عالیه باندې کولی شي. بیا د دغې نه وروستو دغه شان چې نو بله موقع کې داسې حفاظت یې کولو په هغې کې الله رب العزت دا آیات هم د سفر په دوران کې نازل شو. نو چې کله دا آیات نازل شو والله یعصمک من الناس، الله به ستا حفاظت چې نو هغه د خلکو نه کوي. حضور علیه الصلوۃ والسلام د خپلې خیمې مبارک نه چې نو راووتلو او بیا صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین ته ویلو نن نه بعد زما د پیرې چې نو ذمهواري په تاسو نشته، الله زما د حفاظت چې دی نو هغه وعده واغستله. او صرف دا یو د پیغمبر چې نو حفاظت وعده اغستلی شوي، د پیغمبر نه ما سوا د هیچا دا وعده نه ده شوې، نه د ولی اغستلی شوي دی، نه د صحابي اغستلی شوي، نه د پیر صاحب اغستلی شوي، نه د ملا صاحب او نه د عام سړي، د هیچا چې دی نو هغه دا نه ده اغستلی شوي. او د دغه خپل حفاظتي اقدامات کول د شریعت چې نو هغه خلاف هم نه دي.
ان الله لا يهدي القوم الكافرين. الله هدایت نه کوي قوم کافر ته. نو اوس دلته سوال لا پیدا کیږي چې دغه ډېر شي کافران چې نو هغه مسلمانان شي ولو صحابه دي جوړ شوي دي تابعین دي جوړ شوي دي وسوم دنیا شي چې نو کافران مسلمانېږي او الله وی ان الله لا يهدي القوم الكافرين. الله هدایت نه کوي قوم کافر ته. مراد دا دی جبرن الله چاته چې نو هدایت نه کوي. د څوک نه کوي چې الله پاک یو سړی په زور راونی سي چې نو هغه په هدایت راولي. قادر دی خو دې نه کوي. الله رب العزت هر انسان ته چې نو هغه هدایت لارې خودلی فهدیناه النجدین فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة. ما تستوي دا مضمون چې هغه پر اقام سره ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل کې چې هغه تر شو. تاسو ته ای پیغمبر کچر تاسو چې هغه اهل کتاب ته هغه وخت پورې تاسو په دین باندې نه سوسیز باندې نه تر سوچ تاسو تورات او انجیل نه دا کړی. بیا پای کې مونږ سوال هم ویلو چې دا خو منسوخ شوی دی. نو پای کې مونږ ویلو چې په دې کې د حضور علیه الصلوۃ والسلام متعلق چې هغه کم صفات راغلي او د الله په پیغمبر باندې ایمان راوړل کوم چې ویلي شوی دي. نو کداغه تاسو قائم کړلو جو صحیح شول او کداغه نه نو بیا تاسو چې هغه پوری پس دین باندې نه. وما انزل الیکم من ربکم. پای کې پرون مونږ ویل چې کتاب د شعیع علیه السلام کتاب د ارمیا علیه الصلوۃ والسلام د پیغمبرانو ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا. دا د پرونینا ابل ورزلی درس کې جنو هغه تر شي ونه. وقالت اليهود ليست النصارى په دې کې وګورئ ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا بالکل بعینه د قشانتی دی. ولا يزيدن كثيرا ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا. پاغه کې بیا دغه متعلق سوال دغه جواب بیا دغه پر چینو هغه مثال ومګه د باران دغه سره جنو هغه دغه تشبیه دغه مثال مونږ بیان کړو. عقد بعینه فلا تأس على القوم الكافرين. الله تاسو افسوس مکوئ په قوم کافر باندې. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر. دا آیات هم بیانې چې نو هغه د دینه مخکې در شي خو دا دوباره ویم ځکه دا مخکې چې نو په سورت بقره کې چې نو هغه آیات نمبر 62 کې تیر شوی دی. نو دا هغې لکوټې وخت شوی دی نو د دغه وجې نه دا به دوباره چې نو هغه وویلی شي. نو دا چې نو هلته ویلی شو الله رب العزت وایي چې ګوره نه یهودیت چې نو هغه د نجات ذریعه ده نه نصرانیت د نجات ذریعه ده نه چې نو صابع کېدل د نجات ذریعه ده نه په خوله باندې مسلمان کېدل د نجات ذریعه ده. اصل نجات هغه ایمان دی او د ایمان سره چې نو اعمال صالحه ده. صرف په دعوه باندې صرف د خولې یا په یو فرقه یا په یو دا باندې کېدل چې نو هغه د نجات نه دی. نجات کې کم سړی مومي هغه سړی به نجات مومي چې کم سړی کما حقه د الله په ذات علیه باندې ایمان یې راوړلو او د الله د پیغمبر د وخت د پیغمبر د طریقې مطابق ژوند تیر کو. نو دا که هر یو کس وي دا سړی چې نو هغه کامیاب دی. دی چې نو هغه به نجات مومي. او که چا داسې ونه کړلو نو دی که په ځان په خوله باندې هر څومره دعوې کوي خو د ده د غټولې دعوې چې دی نو هغه ابس دی. لکه مخکې هلته تېر شوي تفصیل حقه بیانې دلته دی. بیا هلته موږ دا ویلو الله پاک چې نو هغه وایي والذین هادو یهودیان ته چې نو هغه یهودیان ولې ویلی کېږي. نو یو وجه موږ ویلي وه چې دا یهود دا د تهود نه دی. تهود ویلی کېږي چې نو عادي سړه کېدل. که خیال یې کړی لکه څنګه چې زموږ اکثر قاریان حافظان صاحبان چې قرآن سبق وایي نو بعضې کس داسې ډېر ړقېږي نو دوی به چې نو تورات وي دوی به ړقېدل نو ځکه دوی ته یهودیان وي. دویم د دې د مشران نه به چې څه غلطي وشو نو دوی وایي انا هدنا الیک یا الله موږ ستا طرف ته راځو موږ چې نو توبه وباسو. نو انا هدنا نو دوی به دقه ویلو نو ځکه دوی ته چې نو د دقې وجې نه یهودیان ویلی شول. درېیمه وجه تسمیه چې نو هغه دا وه دوی ته یهودیان د دې وجې نه ویلی کېدل چې د یعقوب علیه الصلات وسلام 12 زامن ول. په 12 زامنو کې چې نو هغه د یو نوم یهودا و نو دا یهودا اولادو د هغه طرف ته منسوب ول نو ځکه به دوی ته یهودیان وي. عیسایانو دا چې نو هغه اوس موږ یو څو ورځې مخکې هم ویلو بهرحال بیا به هم وایو. او دویم چې نو هغه ونصاره نو نصاره چې نو هغه نو موږ وی دوه وجې یو چې نو هغه دا وه او دا قوي وجه وه چې عیسی علیه الصلات وسلام چې کله د هغه نو هغه یهودیان دوی راجمع شول او د عیسی علیه الصلات وسلام چې نو هغه د شهادت د هغوی د قتل چې نو منصوبه یې جوړه کړله. نو عیسی علیه الصلات وسلام اعلان وکړو من انصاري الی الله. نو عیسی علیه الصلات وسلام دا وی قال الحواریون نحن انصار الله. نو ځکه دوی ته چې نو هغه نصاره ویلی کېږي. او دویمه وجه چې نو هغه دا ده چې هلته بیت المقدس سره خواته یو کلی و چې د هغې نوم ناصره و.
عیسی علیه السلام جای پیدایش اقوالو نو ځکه دوی ته نصارا وایي. لکه څنګه چې حضور علیه السلام ته چې نو محمد مکی هم ویلی کېږي، مدني هم ویلی کېږي. مکی ورته دې وجې نه ویلی کېږي چې مکه مکرمه کې فایده و، مدني ورته دې وجې نه ویلی کېږي چې مدینې منورې ته هجرت کړو، نو ځکه دوی ته وایي. صابئین دا د سبا نه ده، خروج ته ویل کېږي وتلو ته. نو صابئین ته صابئین ځکه ویل چې دوی مونږ هلته صورت بقره کې چې کوم مونږ وضاحت کړو نو هغه مونږ دقه شانتي کړو. دوی چې نو هغه د څه د دین ځان له د یهودیت نه راغستی و، څه د نصرانیت نه راغستی و، د دې بین ځان له دین جوړ کړو. نو دوی دې ځکه صابئین وي. او دویم چې نو هغه صابئین وي هغه کسان دي چې دوی چې نو هغه به د زبور کتاب به منلو، د پرشتو چې نو هغه به او د ستورو به عبادت کولو، نو ځکه دوی ته چې نو هغه صابئین وي. من آمن بالله والیوم الاخر، او مؤمن ته مؤمن ځکه ویلېږي. ربی کرام ورنه راځي کله چې دا د باب سمیانه وایي شي نو دا په معنی د امن کېدو سره. نو کله چې مسلمان کلمه ووي نو دی د جهنم نه په امن باندې شو. او که د باب افعال نشي نو بل چاله امن ورکول. نو مؤمن هغه سړی دی چې دی بل امن ورکي. لکه څنګه چې حدیث مبارکه کې راځي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان کامل هغه دی چې د لاس خپو د ایذا نه بل مسلمان ته چې نو هغه راحت وي، دا هغه ته تکلیف چې نو هغه نه میلایږي. نو الله وی دغه کار نه کوي. من امن بالله والیوم الاخر، مگر چا چې نو ایمان راوړو په الله په ورځ د آخر باندې، وعمل صالحا او عمل وکړل نو فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نو بدوی باندې به نه سیروي او نه بدوی غمجن شي. الله دې موږ د آخرت د غم نه وساتي. یا ایها الرسول، اے پیغمبره، بلغ ورسو ما انزل، آغا چه نازل شوی دی الیک تاتا من ربک استا در رب د طرفنا، و ان لم تفعل او کچری تاسی اونکڑل داسی فما بلغت نپست ون رسول تا رسالته دا اللہ پیغام، والله اللہ پاک عاصمو کچنے نساتی حفاظت بکی استا من الناس دخلکنا، ان اللہ بے شک اللہ پاک لا یهدی القوم الكافرین، ہدایت نکے قوم کافر تا. قل یا اہل الکتاب و اہل کتاب لستم نے تاسو علی شیئن پس دین پس سیز باندی حتی تقیم التورات تردی چی تاسو قائم کریں تورات لرا والانجیل او انجیل لرا وما انزل الیکم واغچ نازل شوی تاسو تا من ربکم ستاسو در رب در طرفنا ولا یزیدن کثیرا او خام خاص جاتوی دیرو لرا منهم دا دین ما آغا انزل چی نازل شوال الیک استا طرفتا من ربک استا در رب در طرفنا تغیانا با فرمانے کی و کفر و پا کفر کی فلا تنسا پس تو افسوس مکوا علی القوم الكافرین پا قوم کافر باندے ان الذین آمنوا یقننا کسان چی ایمان روڑین مسلمانان دی والذین حادو آغا چی کم یہودیان دی والسابعون آغا چی سابعین دی والنصار او نصار دی من آمن باللہ سنگ چی ایمان روڑی پا اللہ بانی والیوم الاخر او پورز داخرت بانی وعملا او عملی اکڑلو صالحا نیک فلا خوف علیہم نبوی سیر پدی بانی ولا هم یحزنون او نبدوی غم جنشی.